السلام علیکم. ډیرو مسلمانانو عزتمندو خوشحاله به آباد به هغه مسافر چې امریکا کې ژوند کوي USA کې زه هغوی مسافرو سره ډیر محبت کوم د الله د رضا دپاره. دغه مسافر د الله تعالی ډیر خوشحاله کړي، ډیر د کامیاب کړي. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي او الله تعالی د ستاسو دین دنیا ښایسته کړي او الله تعالی د ستاسو تمام حاجات د خپلو غیبانه او هزارونو ادا کړي. نن چې زمونږ وظیفه ده د سورة اخلاص ده. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې کې هو ډیره انتهایی اسانه وظیفه ده، د جمعې په ورځ ده. د جمعې په ورځ باندې ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده. نو که تاسو غواړئ چې الله تعالی زموږ حاجت پوره کړي، الله تعالی زموږ مقصد پوره کړي او الله تعالی موږ چاته محتاج نه کړي، د محتاجۍ نه مو ساتي. زموږ د نکاح پرابلم دی، یعنی د نکاح دپاره کومه، د عشق معشوقې دپاره کوم، یا دغه رنګې زما مسافر رونه خویندې یا خاوند سعودي عرب کې دی، دغه رنګې نور مسافر دي د پریشانو دپاره کوي، هغوی هم کولی شي. یا دغه رنګې څوک بیماران دي، مشکلات دي ورته USA کې دي، UK کې دي، اکثر داسې بیماران دي که نه زما مسافر دي، نو هغوی هم کولی شي. یا داسې څوک غواړي چې الله تعالی دې موږ ته مال او دولت راکړي، رزق پراخه دې راکړي، کاروبار دې الله تعالی زموږ روان کړي، هر قسم ټینشن غریبي فقیري دې الله تعالی زموږ ختمه کړي. نو دې وظیفې سره به الله تعالی دا تمام حاجات الله تعالی ستاسو پوره کوي. خو طریقه کار زده کوئ او د جمعې ورځ ځکه د جمعې په ورځ باندې خاص ته ده چې د جمعې ورځ په خپله بختوره ورځ ده، سرداره ورځ ده. لکه څنګه چې په تمامو ښارونو کې مدینه منوره او مکه معظمه یو ښکلی بهترین ښار دی او دې ته فضیلت حاصل دی، داسې په نورو ورځو باندې جمعې ته فضیلت حاصل دی. یا څنګه چې په سپوږمۍ ته په ستورو باندې فضیلت حاصل دی، نو دغه رنګې دغه ته چې دی جمعې ته فضیلت حاصل دی. لهذا د جمعې په ورځ دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ. دا به 3-4 وختو کې کوئ. یو خو چې کله انور راوخیږي، صحیح شه، انور راګرم شي، نو تاسو به 11 پیرې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نور ته به داسې مخکې سترګې به پټې کوئ، 11 پیرې به د ووایئ، هغې نه پس په ځان د حاجت دپاره دعا وغواړئ. یو وخت خو دا شو. دویم وخت دا دی هر کله چې اذانونه وشي د جمعې په ورځ زنانه په کور کې، نارینه په جوماتونو کې، د وخته به جومات ته لاړ شئ، ځکه دغه وخت کې فرشتې د دروازه باندې ولاړې وي، نومونه لیږي د انسانانو. نو څوک چې په اول نمبر لاړ شي هغه ته د یو اوښ د صدقې ثواب ورکړي. اوښ په دې وخت کې 15-20 لک روپۍ باندې نه کېږي، صحیح شوه. په دویم نمبر چې لاړ شي هغه ته یو غوا ثواب ورکوي، یعنی غوا چې څومره صدقه وي د هغې مطابق. په دریم نمبر لاړ شي نو د ګډ عمره، په څلورم نمبر لاړ شي د چرګ عمره، په پنځم نمبر راشي د انډې عمره ثواب ورته میلاویږي. نو بعضې داسې ډېر خلک وي چې هغوی تش خطبې اورېدو له لاړ شي، نو دغه وخت کې فرشتې هم خطبه اوري، رجسټر هم بند کړي، دوی د سره ثواب ونه شي، ثواب یې د سره ونه شي. نو ګوره موږ چې کله دیاړۍ له ځو که نه او دیاړي راته صحیح میلاو نه شي که نه، نو انسان څونه خفه وي که نه. دغه رنګې دا خو د آخرت ګټه ده. نو که موږ ته میلاو نه شي نو موږ له ژړا کول پکار دي، فریاد کول پکار دي چې یاره ولې ماته دا څیز میلاو نه شو، صحیح شوه. لهذا دغه وخت کې به تاسو تش قل هو الله احد صورت په زړه زړه کې وایي، په ژبه به یې نه وایي. ښه، خطبې په دوران کې خبرې کول هر قسم دا حرام دي. لهذا په ژبه نه، په زړه کې تاسو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد دا صورت ویل او خپل حاجت د الله تعالی نه طلب کول. انشاءالله چې حاجت په دې الله تعالی پوره کړي. چې کله جمعې مونځ شي فورا بیا لاسونه اوچتول، الله تعالی ته ویل الله دغه وخت د دعاګانو د قبلېدو دی، الله زما دا حاجت پوره کړي او زما دا مسله ختمه کړي، زما دا مشکل ختم کړي انشاءالله، صحیح شوه. دویم وخت چې دی د مازدیګر نه ماښامه پورې به تاسو په مصله باندې ناست یې او دغه ټایم کې به مسلسل قل هو الله احد صورت وایې، یعنی دغه به یې وایې، تعداد به شماری نه، بس دغه صورت به وایې 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 وایې. هر کله چې ماښام تر وخت رانږدې شي نو یو سجده به وکئ او سجده کې به یا ارحم الراحمین یو څو ځله ووایئ او د هغې نه پس به بیا د خپل حاجت دپاره دعا وغواړئ، د خپل مقصد دپاره، د خپلې پریشانۍ دپاره به دعا وغواړئ. نو انشاءالله چې دا ورځ به لا تېره شوې نه وي چې ستاسو حاجت به م الله تعالی پوره کړي، ستاسو مقصد به م الله تعالی پوره کړي. تاسو به د خوشحالۍ منظر ووینئ
او تاسو باندې به الله تعالی ډیره فراخي هم راولي. لہذا دا د جمعې ورځ مس نه کوئ. د جمعې په ورځ خامخا د خپلو حاجاتو دپاره دعا غواړئ. موږ تاسو ته دعا ګوي، تاسو موږ ته کوئ. مولانا وظایف دا چینل هم چونکې نوی دی، خاص د الله تعالی د رضا دپاره دا چینل هم زموږ سبسکرایب کړئ. موږ سره د الله تعالی د رضا دپاره محبت وکړئ. موږ مدرسه د جومات ته هغې کې به ماشومانو باندې تاسو له ختمونه کوو، تاسو به دعاګانې کوو، تاسو موږ ته دعاګانې کوئ. غایب د غایب دپاره الله تعالی دعا قبلوي. لہذا الله مو ډېر خوشحاله او باد ساته. الله تعالی د ډېر ژوند خوشحالۍ درکړي. موږ له یاد راکړئ انشاءالله روانه د وظایف مولانا وظایف په نوم چې کوم اکاونټ دی په دې نه به بیا تاسو ته مخاطب کېږم. د لوی الله فامان.